سورة نساء آیات نمبر 20 پارہ نمبر 20 اور رسول نمبر 2 آیات کریمہ کے علماء و تفسیروں کے وینا مطابق زجر او زورن ذکر کی زورن پیجنے ہے زورن عربی کا زجر زجر دیکھ دا ذکر کی زورن زجر څنګه و چې کوم انسان دا کوم احکامات ذکر شو او کوم منهیات ذکر شو چې تاسو به دا کار نه کوئ او اذا خلق د دینه باز ناراضي منع کیږي نو وی الله ورلا جهنم تیار کړي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای و دې آیات کې زور نه زجر دی نو دا آیات د سوره نساء د اول نه راواله تر دې ځې پورې سره لګي هغه نه راواله دی چې کوم منهیات ذکر شو تاسو به بنا حق باطل طریقې سره یو بل مالونه نه خورئ لکه پرون درس کې ذکر شوی بل تاسو به تجارت کوي صحیح طریقې سره بل د یو بل قتل به نه کوي لور له به حق ورکوي خور له به حق ورکوي او خور سره نکاح نه کېږي مور سره نکاح نه کېږي خواهر سره نکاح نه کېږي دا ټول اقسام مسائل ټول ذکر تفصیلي نوې د صورت د اول نه راواخله تر دې ځای پورې دې کې څه د میراث مسئلې ذکر شوې دا ټولې عبدالله ابن عباس فرمای رضی الله تعالی عنهما و دا آیات دې ټول سره لګي ومن يفعل ذلك آغا چاچو کو دا کار یعنی منحیات و نمن نشو منحیات اکول چکمنا اللہ انسان منع کرو او داغی نمن نشو ظلمن عدوانا و ظلما زیادی کے ان کی ظلم کے ان کی نو اللہ والا جہنم تیار کرو اللہ تینا منگو ساتی دا اس گرمی دا کنا ماشاءاللہ جون شورو دے ننسولا جونو موسم صح کل الله ډېر ښه کړی دی دګ نه ډېر ښه او کله کله پکې یو جلک وخی د ګرمۍ ته ستاسو خیالي وان شدة الحر من فیح جهنم من فیح جهنم واذا ګرمۍ دا زور نه دی دا جهنم یو معمولی غونډه کې موږ ته الله کریم معمولی غونډه کې دا هغې یو ذره ښیي داغي معمولی غونډه ان شدة الحر من فیح جهنم نو دا خو د هغې معمولي غونډه کې ذره مه حصه ده چرته او دا ګناهګار چې کله ورولي دا یې بیا پاکوي الله دې نه موږ ساتي هم د ګرمه هم د یخه سقر او زمهري دواړه ډېر پراخه جهنم یو بل نه پناه غوښتې ده الله کریم فرمایي چې کوم انسانان چې دا کوم منهیات ذکر شو دینه باز ناراضي نه منه کې بیا هم کوي نو ای هغې دپاره سزا څه ده فسوف نصلیه نارا جهنم ته به داخلو او بیا فرمایي دا کار په الله آسان هم دی ګورئ انسان دا سوچي چې نه مړه دنیا کې خو ژوند دی څنګه چې دهریان وي د دنیا ژوند دی او دنیا کې انسان ختم شو بس خبره ختم الله وینا دا کار ما ته آسان دی دا ټول جهنم ته بوځم مختلف خلق دي مختلف فکر په دنیا کې یو پکې دهریان د هر زمانه ته وي هغه وي په انسان کې دا ضرورت دا زمانہ کوي د اړې راړې پټه برابر شي ختم بس خبره ختم به سم نشته د ژوندې دی
اواز بیا سم نشته وي خبره الحمدلله چې الله مسلمانان پیدا کړي دا د الله غټ احسان دی ګوره یاره سوچ کوي دا د الله ډېر لوی کرم دی ګوره مونږ او تاسو او بیا خپل کلام دا شان کې موږ اچھا خبره ټکه ټوکه عبادت سی وکړه الله دې قبول نو دا دې ټول اشاره ده ومن يفعل ذلك چا چې او کو دا کار کم کار چې دې کوم نه مونږ منه کو دې نه منه کیږي بیا هم دغه کار کوي سمندر کوزه کوي ومن يفعل چا چې کو ذلك دا کار دې مخکیات ته اشاره ده مخکیات کې سو فرمایي مخکیات کو فرمایل چې یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم او دویم ولا تقتلوا انفسكم چې کوم مسلمانان انسانان یو بل وجني او په باطله طریقې سره یو بل مال خوري او دین نه مني کې بیا هم دا کار کوي عدوان او ظلم د دې آیات تم اشاره ده او چې دا کوم د اول سورۃ راواله تر دې ځې ټولو ته سره اشاره ده سیګنل دی څه ده ومن يفعل چاچو ذلك دا کار یعنی احکامات باندې عمل نکو او منهیات نه من نشو عدوانا پداس حال کې چې دې زیاتی کوونکو عدوانا معنا دې سو زیاتی کو ته پوه شو کنه عدوانا زیاتی کوونکې او ظلم او ظلم کوونکې عدوان دا عدوان انتها د زیاتی ته وي انسان زیاتی دومره اوچو کې چې بالکل انتها ته ورسېږي ته څه وایي عدوان او ظلم چې انسان په نقصان کې انتها ته ورسېږي څه کې نقصان کې دې ته څه وایي ظلم یا عدوان زیاتی کول په بل باندې او ظلمن زیاتی کول ځان سره لچې دا بل مال یې وخوړو ځان سره یې څه وکړو زیات یې وکړو او چې بل یې قتل کو هم یې ځان سره وکړو هم یې هغه سره وکړو نو د بل مال خوراک ظلم شو او د بل قتل کول څه شو عدوان شو صحیح ده که نه ولګېده ومن یفعل چا چې وکړو ذلک دا کار عدوانا په داسې حال کې چې دې زیاتي کوونکي او په نورو باندې وظلما او نقصان کوونکي خپل ځان څخه پوه شوې که نه اوس ولګېده نو فسوف نسلیه نارا فسوف زردا نسلیه ډډوزه به کو مونږه څه به کو ډډوزه ټاټې زنګوټې آواز چې دی نو نسلیه داخل به کو ډډوزه به کو دننه به کو نارن اورتا اور اور څنګه اور دی قرآن کریم کله کله په خپل نقشه ذکر کوي کله خالدین فیها او کله رسو سورتونو کې راځي وای داسې اور دی چې کل قصر کنه جمالتون څه دی که نه وای ته به وایې چې داسې بنګلې دي بنګلې او ته وایې چې دا سره سروخان دي داسې غټې غټې دغه پرتې سپرغې دی جهنم د اور داسې اور دی وایي وخروت دی که نه وایي دومره یوه سپرغې ده جهنم لأنه جمالتون صفر دا چې دا تک زیړ زیړ وخان او کل قصر وایي داسې داسې د هغې سپرغې دي لکه بنګلې ته ګوره بنګله پېژنې که نه غټه بنګله ولاړې و دغه شانتې د هغې یوه څه ده سپرغې ده الله 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 فسوف نسلیه نارا اور ته به داخلو دا خبرې په خوله باندې اسانې دي الله دې وساتي یاره ښه نبی کریم محمد عربي فرمایي صلی الله علیه وآله وسلم تاسو سهار او ماښام خامخا پابندۍ سره وایئ چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من وینا دا وایه تاسو په خپل نبی علیه السلام دا مونږ ته چې دا تاسو وایي ځکه چې دا خو ګرانه خبره ده دا زده کړو انشاءالله څوک څوک به زده کوو زه هم زده کوم اللهم اجرنا من النار دا کور کې مو وایو او چې دی نو اجرني معنا الله ما بچ کې او اجرنا مونږ ټول بچ کې اجرنا مونږ ټول بچ کې خیر دا اللهم اجرنا وایي
या मुजीरो अजिरना मिनन नार अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा या मुजीरो अजिरना मिनन नार अजिरनी मिनन नार। ټول ساتي اے نجات ورکوونکي موږ له سره کې نجات راکړي. دا پیغمبر علیه السلام فرمایي دا هغه خپل هم دا وي. انبیا کرام سری معصوم صحابه محفوظ دي. صحابو ته دا وایي یو ضرورت او پابندۍ سره به وي ماشاءالله. او موږ ته ضرورت نه وایي چاته یاد هم څوک یاد دی الله دې راځي دا یاد کړه. دا اعما دا ادعیه معصوره دا یاد کې دا چې کوم دعاګانې دي منقول د نبی رسول الله نه روایتو کې دا خامخا یاد کې دا د برکتي دعاګانې د خپل برکات. وکانه ذلک علی الله یسیرا. وکانه ذلک او دې دا کار کم کار جهنم ته داخلول علی الله بالله جل جلاله باندې یسیرا آسان. دا کار په الله باندې ګورګران نه دی. انسان باندې چې لکه بڑا دا به چاره واستي وینا ان سوچ خالص مخالص جنونس یال کا وګره دا سورې په ټټو باندې وتاړه. وکانه ذلک علی الله یسیرا. وکانه ذلک یسیرا علی الله. کانه ذلک دې ته وی جار مجرور دا مقدم کړي. وکانه ذلک علی الله یسیرا. دې دا کار په الله جل جلاله باندې بالکل آسان. بالکل په الله آسان خاص په الله آسان دی. صحیح ده دی علی الله دی یسیر چې رسو کړي دی حالان کې دا مخ کې او علی الله مخ کې کړي دی حالان کې دا رسو خو دې دا کمالو چې دا کار بالکل الله تعالی آسان دی. اته مشکل نه دی. صحیح ده کنه بس ته ها ما دا بل آیات امر پس وای خو دا بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا لازم راجش يا الله كل گناهونه معاف الله انده کوم گناهونه وسه الله موږ د نفس شیطان شرارت وسه موږ سره مشران نوجوان الله دې جون پر حال کې ورسه ټول حال باندې الله رحم وکړو. څومره حاجیان صاحبان دي الله ټول حقونه قبول کړي. والله موږ بار ورته سره آداب ولا څومره بیماران دي الله دې له صحت کامله شفای کامله زموږ د درس مرګي حاج سنو برشا کا کړ ورته بیماری ده ورته بیمار دعا ورته تو چل رہا ہے عافیت نصیب صحت کامله شفای کامله ولا الله ورته صبر حاضرین دربا دې پریشانه ختم کی تمناګانې برابر کی بیمار ولا الله په صحت باندې بدلی. وصلی الله تعالی علیه وسلم.